زمونږ دلته ټول معذوره ماشومان دي په دې نه پوهېږي زمونږ پوزه رابېږي یا زمونږ دی په خوراک نه پوهېږي. زمونږ میډمانې موږ سره ښه پوره تعاون کوي. هغې له خوله کې هم ما سره خوراک ورکوي، بلکې دې ماشوم له 15 منټه پس 2 منټه پس موږ دې له اوبه ورکوو، ځکه دې اوبه نشي غوښتې. او بل له دې د پیمپرو مسلې دي پیشي هر څه چې وي هغه دلته زه پیمپر یم بدلوم دې ماشومانو ته. سر زما له 2 کالو نه زیات ټایم دلته وشو. سر او بچی مې شته ماشاءالله، 6 بچی مې د بره په دې سنټر د پاسه ما له د خپل سر کمره راکړې ده، زه بره اوسېږم. سر اول کې لږ مشکل و چې د دې په خوی نه پوهېدو، اوس شکر الحمدلله موږ دی کنټرول کولی شو چې زه دې سره عادت یم، دې ما سره عادت دی. داسې خو سر چې د دې څه خوښي هغه موږ دې ته ورکړو، موږ سره میډمانو سره یې هغه دې له د کیلونې شوې د خوراک سامان شو هغه موږ دې له ورکوو، چې کله د دې نه خوښ هغه موږ ته ګزار کې چغې ووهي، بیا موږ هغه هغې نه لرې کړو، دې ته د دې د مرضۍ شیز ورکړو چې دا واخلي. سر هغې زموږ دا میډمانې چې ورسره ښه پوره خواري کوي، هغې ته موږ د اوبو لفظ استعمالو چې مطلب اوبه راکه یا ماما بابا داسې ورکوټې خبرې موږ دې ته ښایو چې تاسو دې زده کړئ. بیا هغې نه ډېر ماشاءالله دې ځای نه سم شو، هغه دې ځای نه لاړل، ځکه هغې بالکل خبرې زده کړې دلته زموږ ماشومان. تر بس الله پاک زه دا وایم چې موږ له الله پاک دا خدمت د دې هلې کېدی شي موږ ته پې الله پاک هغه دنیا سیله میلو کړي. ډېره زیاته خوشحاله یم زه چې هر ځای زندګي تېروم، ما ته داسې نه میلاوېږي څنګه چې زه دلته ما ته سکون د خوشحالي ده. او بله خبره دا د دې ماشومانو سره زه دومره عادت شوم چې یا چوټي وي یا د اتوار ورځې هم زه دې پسې خفه یم، زه یم چې دا چوټي نه میلاوېده.